هسپتالونو کې حالات خدا سره روان دي بچي چې د غریب سړي خو پکې تپوس هم نشته دی. بل خبره دا ده چې د ډاکټرانو ټول مطلب خپل کلینیک کولاو کړي دي، بزنس ته شروع دی. که د انسان سم دم مې نو کله ورته وایي چې په سر کې د رسولی ده او کله ورته وایي چې یاره مطلب په بدن کې د رسولی ده او دا شی دی هغه شی د خپل مفادو لپاره چې کوم دی نو غریب کنډم کی او اپریشن ولو کی کنډم کی اعلان چې هغه کې اگر څه پکې نه وي اسم پکې نه وي. زیاتره مریضان راشي نو دې چې کوم دی نو ټوله شپه چې کوم دی نو کله شپې مریض راشي نو دې ټوله شپه په موبایل کې چې کوم دی نو بیزي وي. نو که مریض مري او کار څنګه کېږي خو دې توجه نه ورکوي. نو وزیر اعلی صاحب ته زه سپیشل ریکویسټ کوم چې څونه اقدامات هم کړي دي یا څونه کارکردګي هم کړې ده نو دې باندې چې کوم دی نو غور فکر وکړي او بالکل د دې ډاکټرانو چې کوم دی یا چې نور کوم عمله دي ډاکټرانو سره وي هغې ټولو ته د ریکویسټ وکړي یا ورته سخته پابندي پرې راولي چې دوی د شپې چې کوم دی نو یا د ورځې چې کوم دی نو د ډیوټۍ دوران چیرې دا موبایل چیرې نو دا ته باقاعده جمع کېږي او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو خپل کار کوي. په دا درې څلورو کالو کې بیخي هغه د کتابونو هغه نام منشار ختم شو. زه خپله چې کوم دی جوګیوالۍ ته ځم ماشومان له سرکاري کتابونه د په پای اخلم. نو زه دا وایم وزیر الله صاحب ته ډېر مخکې ګنډاپور صاحب هغه چې کوم دا خبرې به کولې چې موږ تعلیم لپاره دا وکړو هغه وکړو دومره کتابونه مې لوډ کړو. نو کوم دي کتابونه اوس ویل افریدي صاحب کله کراچۍ ته ځي کله لاهور ته ځي کله یو خوا ځي کله بل خوا ځي. نو زه درته دا وایم چې ته مینا خان صاحب ځان سره هم ګرځې اورې هغه ته وایي چې ته په خپل سرټین ورته راشه په خپل ایجوکیشن باندې لږ خبرې وکړه چې یاره موږ د ایجوکیشن له څه وکړو. د ماشوم لپاره ټکس نشته دی، ټیک شو جي کتاب نشته دی، د اوبو نظام خراب دی، نور داسې حالات ګډوډ دي. دې صرف یو شی پیدا کړی ایم یو چې ټیچرانو محکمې چې کوم دی دا پرې راکور کړي دي هغه غریبانان هم تم کړي دي. نو یو دغه شی خو نه دی که نه. حکومت ته دا خواست مهرباني وکړئ چې ته موجوده خاص طور باندې د کې پی کې د نورو صوبو گزاره کیږي خو دا صوبه د شروع نه تر نن تاریخه پورې نن نه بعد هم بالکل بې موره بې پلاره ده. که د هیلث ډپارټمنټ دی که ایجوکیشن دی دې ته هېڅوک هم توجه نه ورکوي. هر ایم پی ای منسټر راځي خپل جیبونه ډکوي او ځي کورونو ته. پاتې شوه د تعلیم خبره چونکې دا بیسک ضرورت دی د هر ماشوم چې هغه کله لویږي چې په ښه بد پوه شي نو مطلب هغه هم په پیسو کړه. نو هغه ماشومان څنګه چې ما د هسپتالونو حواله ورکړه سکول ته نشي تللی چې سکول ته لاړ شي بیا کالجونو کې سیمسټر یې دونه ګرانې دي تر دې پورې چې ما ته پرون په خپل هاسپټل کې یو ایل ایچ وي یو رشته دار وه ما ته وایي چې زه ایډمیشن کول غواړم ټوټل خرچه به انول په دې باندې څومره راځي. نو ما انول په دې باندې 4 लाख روپۍ دي او پر سیمسټر 16,000 روپۍ دي او ایډمیشن 80,000 روپۍ دي. نو تاسو سوچو چې دا سرکاري ادارې بیا څه دپاره دي.